شافعي رحمت الله علیه دا خبره ذکر کړې و چې زبل اول کما مختلفي کلمه ده قراءات ولا کلمه ابل ذکر کومه او دا غینه ورستو بیا دا غیله قاریان من اقلمه چې دا قراءت چا کړې لکه ومالک یوم الدین کلمه قرآنی ذکر کنو راوی ناصرون دا غي قرای چې کوم دی پرمس په طریقې سره ذکر وکړ دیو فرمایل چې کله مسله برابر شي نو یو بزوای فاصل راولم یا بسره ولما هي سره بدا پته لګي چې مخکنی خبره ختمه شو دا بل نوې مسله شروع شو خو شاطبی سے بیا فرمایل چې سوا احرف لا ريبه في اتصالها ما سوا د بعضینونه بعضی کلمات کی شری کی شک نه پیدا کیدلو نو هغه ځکه ما وای فاصل نه دروي سوا احرف ما سوا د کلماتنا لا ريبه شک نه پیدا کیدلو اتصالها دا غي په یو ځایوالي نو به کوم دی وو هغه نه دروي او داغي مثال تاسو سم درکړو چې شاطبی رحمت الله علیه یو ځکه فرمای چې وغیبک فی الثانی الى صفوه دلا خطیئته التوحید عن غیر نافع يعملون قراءة ذکر وغیبک فی الثانی الى صفوه دلا ورپسې خطیئته التوحید قراءة شروع او نه دراول او یې نتفکر د التباس نه پیدا کېږي يعملون اختلاف ختم شو او خطیئه ځان ته اختلاف دی هغه ذکر کوو نه دراول نو التباس نه پیدا کېدو چې کوم ځکه التباس نه پیدا کیږي تل به و نورو وباللفظ استغني لا بل مثلا ذکر کوي چې زبا تلفظ کوم په یو قراءت باندې لکه ومالک یوم الدین دلته یو قراءت ملک دی بل مالک دی اوس د مالک یوم الدین وی خو دیو نه چې الف سره وی دیو چې الف سره نا تلفظ کو ومالک یوم الدین تلفظ یو ځکه برازي وحمزه اسرا فی اسارا وحمزه اسرا چې حمزه رحمت الله علیه اسری ویل تاسو نن ویل کنه ویا توکم اسری نو حمزه چې کوم دی اسرا ویل دي خو مال بیا کی اسری شو چا په دې ویل دي اسارا اوس دې ویل چې سین په سکون سره ویل دي تاسو ویل چې سین ساکن نه بس اسری سره وکړه تلفظ وکړه وباللفظ استغني وتلفظ سره به مستغني شمه عن القيد قيودنا عن القيد قيودنا هو ان جلا كتري دغه واضح دغه زيتو واضحه ونذو بیا قيود نه راوړما مثلا دا چې شاطبه کې څه مسلې قراتونه روبات نو تلور وزونه دي کې ضروري دي یو کلمه قرآنی چې دا به خامخا ذکر وي لکه ومالک یوم الدین ایشوا دویم شاطبی ته قیود ذکر کوي څه ذکر کوي قیود مخکې رواني وي به پلان کې په زبر ویلې پلان کې په زیر ویلې دي الف سره ویلې د الف نه بغیر ویلې قیود ویلې څه وایي دریم د قاری یا دراوی دا رمز یا صریح نوم لکه راوی ناصرون کې سره غلي رمز او حمزه اسرا کې سره غلي دي نوم راغلي صریح نوم راغلي او سلورم نمبر چې کوم وایي فاصل راځي د سلور شي زرو سره چې کومه منقرات یو ثم سلور وباسي یا سلور شي استعمالي یو کلمه قرآنی دویم قیود قید او چې قید نیو بیا استغنا ده ایشوا او بیا د قاری نوم د رمز په صورت کې یا صریح نوم او سلورم نمبر وایي فاصل ایشوا نو کله کله د قیود را نشي د قید په ځای باندې شاطبی ته استغنا استعمالي استغنا په دوا صورت کې استعمالي اله شاطبی ته استغنا استعمالي په طریقې ذکر کې نو شیر وزن خرابېږي د شیر بیا شاطبی ته چې کوم نه استغنا وکړي او ډایرکټ تلفظ وکړي او دویم دا چې شاطبی ته چې کوم دی عموما د استغنا استعمالي نو چې کوم قرآن شریف کې رسم دی داغي مخالف رسم راوړي لکه قرآن شریف کې ملک دی که مالک دی سړي ملک دی سړي ملک یوم الدین دی لیکل شوی ملک دی او کړه زبر به کړی الف سره خو نه دی مالک لیکل شوی سړي ملک لیکل شوی دی نو شاطبی سے بو مالک یوم الدین د الف سره راوړو درس عثماني مخالف کو کنه
استغناء د رسم عثماني مخالف راځي استغناء رسم عثماني نه مخالف راځي په دې پر پوښښ کفو نشوي ها وباللفظ استغني عن القيد ويذبا یو قراءت کې خو قیدونه ذکر کوما زبم چې لکه پالیس سره ویلې دی او مخفف ویلې دی لکه ګوره یو ځکه به تاسو وایي وخفف كوفي يكذبون چې کوفیانو يكذبون مخفف ویلې دا مخفف څه شي قید څه کنه دا شو یو ویل الباقین ضم وثقل باقی چې کوم دی یا پیش ویلې دی او مشدد ویلې دی دا پیش او مشدد څه دی قیود شو کنه لیکن ومالک یوم الدین کې تقید ویني چرته نشته چې کوم دی کې قیود نه ویل استغناوي دله سوي اوس به استغنا باندې پوښوي ها اوس دا یو بل خبره کوي ورب مكان كرر الحرف يا كرر الحرف دا دوه نسخې راغلي وسراج القاری کې وایي چې روایت زبر سره دي كرر الحرف سره نو كرر هم جایز وی کله کله به دا رمز ما ډبل وروړي رمز مې څه کړی ډبل وروړي لما عارضين د عارض د وجنه عارض معنی دا چې شیر با وزن نه برابرې دلو یا شیر نه پوره کیږي نو کله کله لکه حلن حرم زتاري بصري نو ویم حلن حلا ویم علن علا خبر دا ویږي کنه ویږي یعنی کله کله د شاعران یو نظم وی کله نو فریق د یو ځای راغلی وی فریق دا او فریق دا نو دوه ځله پکې راوړي انا کې فریق خو به یو ځای وزن برابرې دا نن شادي ته وایي چې زبا یو رمز مې راوړي خو کله ما نه ډبل شي دا رمز حلن حلا علن علا نو وېدا څه چلې دا به ما د عارض د وجنه کړی دا وجنه څه پریشان کیږه ما دا به اسما سر برابر کړی ته وی کړی ورب مكان كرر الحرف او رب معنا كم سلك شان زيو کې په زمانه کې کړی مکرر شوی رمز قبلها د کلمې قرآنی مخکي یا د یو رمز حرفینه مخکي یا رخص نه ډبل کړی وي لما عارضین خدا بس عارض لوجنوي والامر او دا کار چې دی ليس محولا تاسو پریشانی نه دی ځان به مو پریشان کوا ایشوا یعنی ځان ذهن ته زور ماته و بس دا زما چې کم دی د دې وجنه ډبل شوی دی یعنی وزن راغلی دی چې وزن برابرېږي یا د شیر هغه وزن کول کیږي یا بل څه مسلې هو عارضی تو عارض وجبوي دا چې مطلق وجبني چې تا پریشانه کې واجب ابو شامه په یو اعتراض کړی دی هغه شاته څه دی دا چلې چې تاسو موږ دا خبره کړې ده چې تا نه رمز کله کله ډبل شوی دی او خیر دی مونږ او خیر دی دوی چې خیر دی مونږ هم وایو چې خیر دی او کله کله تا نه ووم چې کوم نه ډبل راغلی وو درنه وو څو پکار یو پکار دا وی چې مسله ختمه شي سو وبراوړم او تا نه ووم ډبل شوی خو تا مونږ ته نه ویل چې ووم نه کله کله ډبل شوی دی و یا کوم ځای یا غره غلې دي قاصد ولا ومع جزمه قاصد ولا ومع جزمه دا وځویم مو چې کوم نه ډبل شوی دی نه دې ضرورت نه راغلی برحال دا ابراز المانی کې او سره صدیق دا خبره کړې ده خو انسان دی ولا مشکات شریف کې تاسو چې وایي علماء ویلي ته پته هغه یو ځای کې کله وي زبر لومبني فصل کې کوم دی حدیث راوړم چې هغه بخاری او مسلم وي زم کې به د نورو کتابونه راوړم ها برحال یو ځای کې هغه وایي چې زه دا حدیث دلته نه ذکر کوم دا پلان کې باب کې زه بیا ذکر کوم او چې الته رسیدلې نو به نه ذکر کړي نو علماء وایي چې دا څه انسان ضعیف دی مشاطبی سے بم په بازینو خود خبره کړې چې ما نه داسې ډبل شوی دی دا مې دوه ځله ذکر کړی دی لیکن دا وایي انسان دی کمزور دی ير شوی دی او ډبل شوی دی خو دا هیڅ تنبیه نه دا ورکړي صحیح شو برحال شی ته بیا وګوره ورب مكان كرر الحرف او غیر زینو کې بیا کله چرته په زمانہ یو ځکه رمز کوم دی حرف نه مراد د رمز ها رمز په زمانہ مکرر شوی لما عارضین د عارض د وجنه والامر ليس مهولا او دا کار ستاسو په پریشانی اچول کې نه دی صحیح شو وذ رموز ذکر کوي هغه رموز یا حرفي استماعي ومنهن للكوفي تاء مثلث کوفیانو د پارستا چې درو ټکو والا د غرام کې
وسته هم بالخاء ليس باغفل او شفق قاریان چې دی سبعونه داغي د پر خارم دی كما خا وليس باغفلات د نقطين غافله نه ده د نقطين غافله يعني خا دا رمز دی دا کوم شپږو د پاره ده وعانیت الاولى زما مراد اغا د اولینه علاوه دی اثبتهم بعد نفي انتماد نافيس ابن رستو ثابت کړی یعنی نافيس تلری کده وو قاریانونه باقی مکی سے بصری شامی عاصم حمزه صحیح کی عاصم او حمزه کی صحیح د شپږو قاریانو لپاره خارم دی شپږو قاریانو لپاره خارم دی وكوف وشام ذالهم ليس مخفلا او د کوفیانو د شامی لپاره ذال رمزي ليس مخفلا دا د نقطین غافله نه دی هغه ذال یعنی دال نه یادو بلکې ذال یادو وكوف مع المکی بالضاء معجما او کوفیان چې د مکی سره یو دی شي د دې لپاره ضار رمزي د دې لپاره سره معجما چې ټکی ولا ضالا وكوف وبسم غینهم ليس مهملا او کوفیانو لپاره او د بصری لپاره غین رمزي چې هغه مهمل الذي ټکی ولا دی ايشوا ونون نقط شين للكساء وحمزه او شين رمزي کوم له نقطه ولا هذا كساء او د حمزه د بار رمزي دې د پورې شپږ رمزونه ذکر کړ دا په درو کلمو کې راغلي تخذ وغش تخذ وغش تا صاد ذال و غين شين شپږ رمز ثانه کوفیان مراد شو چې شی د تیار شو ومنهن للكوفي تاء مثلث خارم د شپږو قاریانو لپاره دی نافيس ابن علاوه وستتهم بالخاء ليس باغفل عانيت الاولى اثبتهم بعد نافع يا ذال رمزي ذال تسويل چې وكوف وشام ذالهم ليس مخفلا وكوف وشام كوفيان وشام لپاره ذال رمزي او بیا ضغش غین دی وكوف وبسر غینهم کوفیان دري او یو بصری پر غین رمزي او وكوف مع المکی بالضاء معجما او کوفیان او مکی پر ضاء رمزي بدا شیرونه یاد کی رموز و سریات کی بیا وی وذ نقط شین للكساء وحمزه او نقطه ولا شین یعنی سین مراد من هذا شین هذا حمزه کی سیده پر رمزي بدیده پر اشعار یاد کی بدا رموز بر مخبله بکیار شي